اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. در سورہ نحل 14 نمبر رکوع دا د دې رکوع ابتدائی آیتونو ترجمه او تفسیر وړاندې درس کې تاسو واورېدل. مخکینی آیتونو کې د کافرانو د یو اعتراض جواب و. هغه په قرآن پاک باندې یو اعتراض کړو. هغه جواب مخکینی آیتونو کې تیر شو. هغه به وی چې دا څنګه د الله تعالی کتاب دی چې په دې کې دا حکمونه چې دنو بدلیږي را بدلیږي. نن یو حکم شي سره د پس چې نو بل حکم راشي بیا بل حکم راشي. داغه تفصیلی جواب مخکینی درس کې تاسو اوریدلو. چې دای چې دا کوم اعتراض کوي نو دا د دې د جهالت نتیجه ده، د خپل ناپوهه او د جهالت د وجنه دا اعتراض کوي. الله جل شانه خو پوهه دی کم حکم چې الله تعالی را لیږي تا به تر سوره وخت پوری وي نو دام د الله تعالی علم کی وي او بیا دا غینه پس بل کم حکم با اللہ تعالی ورکی او دا حکم با اللہ تعالی منسوخ کئی ختمی وا. دا ټول د الله تعالی په علم کې وي. او کم حکم چې الله تعالی را لېږي نو هغه د انسانانو د مزاج او د انسانانو د حالاتو مطابق وي. بهرحال دغه تفصیلی جواب تاسو اوریدلو. دغه رنګې دی قرآن پاک باندې هغه کفار مکه یو بل اعتراض هم کړو. دغه جواب اوس په دې آیتونو کې چې نو هغه راغلی دی. د دې ذهن کې یو عجیبه غونته خبره وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارے کې خدا خبره بالکل یقینی ده چې د نبوت د ملاویدو نه مخکې 40 کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه کې تیر کړیو. په دغه 40 کالو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هیڅ قسم دنیوي تعلیم نو کړي. هیڅ قسم د هغه وخت مکتبونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبق چې نو هغه نو ویلې. او بل خبره دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام
په دغه څلوېښتو کالو کې دغه قریش مکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه څه شعر او شاعري د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژبې نه نه واورېدلې. د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفا سوتره ژوندو چې هغه خلکو په خپلو سترګو باندې چې دی نو هغه ولیدو 40 کالو پورې. څه د جادوګرانو څه کاهنانو سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره تعلق چې دی نو هغه نو. او معاملاتو کې اخلاقو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شانته هو چې کفار مکه او ته په خپل باندې چې نو صادق او امین وي، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتیون کې دی، امانتدار دی. چرتم چې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلین هغې څه شعر او شاعري داسې ځونه هم نه و اورېدلي. او بیا 40 کاله پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبوت ملاویږي نو دا شانتي یو عجیبه کلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژبې نه وتل. دې ته کفار مکه حیرانو، چیرې عجیبه کار دی، نه چتا سکولونو کې کالجونو کې سبق ویلې دی، یونیورسيټو کې سبق ویلې دی، یعنی هغه ټیم چې کم مکتبونو نه هغه کې سبق ویلې دی. انه چتا شعر او شاعری کړي دا، نه چتا کاهنانو جادوګرانو سره ناسته پاسته کړي دا. داغه باوجود دور خپل کلام، دور فصیح او بلیغ کلام د دې په جبه باندې جاری کېدل، دا یو عجیبه خبره ده. پخپل با کفار مکه هغه به چې قرآن واورېدو نو متاثر کېدل پته، ځکه خو باغی یریدل چې یاره څوک یې اوري نو متاثر کېږي ته، څوک یې اوري نو متاثر کېږي ته. تر دې پورې چې کفار مکه د کفار ابو جهل شو، دا چې کوم ولید بن مغیره شو، دا شان یو څو نور کسان دی براتلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حرم شریف کې قرآن پاک تلاوت کولو، دی براتلل په پټه پټه باندې او قرآن به اورېدو. نو بیا به چې یو بل سره یو بل به ولیدو چې لکه ته سره راغلی، زه قرآن اورېدو، ته سره راغلی، زه قرآن اورېدو راغلی. بس بیا به یو بل ته وی چې د خدای بندګانو چې مونږ راځو دا قرآن اورو په پټه باندې، نو زمون قوم بسوي دی خو بیا ټول مسلمانان شي، دی خو ټول اسلام کې داخل شي. بس بیا یو بل ته وي ور بیا باندې نه راځو، ښا آینده باندې راځو. چې په دوی مرز بیا قتل نو بیا صبر نشو، بیا راغلی دي. نو پدری مرز نو بیا یو بل چولی دو، نو یو بل ته وي چې لکه بیا باندې راځو. پدری مر شپه چې نو بیا راغلی دي او بیا چې نو دوی قرآن پاک اوري. بس په دغه شپه باندې ابو جهل ورته وی چې خانه کعبه ته وضو او ته قسمونه کوو چې آینده باندې راځو. بس دوی بیا تللی دي خانه کعبه کې یو بل قسمونه ورکړي دي، دغه کړي دي د بوتانو قسمونه دي، خو بوتان به منل، داغي قسمونه خړلې چې آینده به مونږ نه راځو قرآن اورېدو له بدر. نو چې دی بیا روانېدل نو ولید ابن مغیره د نورو برګرو ابو جهل ناسې تپوسو کوي دا دوره ورځې قرآن دی واورېدو. نو اسې څه ذهن دې څه وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حقه دی کو په ناحقه دی؟ نو هغه ته یې ستا څه خیال دی؟ زه خو درته دا خبره کوم ابو جهل وته چې د دې اسمان د لاندې او په مخ د ځمکه باندې د دې سړي نه رښتیون کې بل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنه صادق د دنه رښتیون کې بل کس شته نه، دا خو رښتیون کې. نو هغه ته د خدای بنده چې
رښتیون کې دی نو بیا یې منې ولې نه، بیا په ایمان ولې نه رالو، بیا خو موږ خپل بربادۍ طرف ته روان یو. نو هغه ورته رسېږي اصل خبره دا ده ابو جهل ورته زموږ قبیله او د دې قریش قبیلې په هر څیز کې موږ مقابله کړې ده، په هر نیکۍ کې، په هر ښه کار کې او په هر بد کار، په هر یو کار کې موږ یو بل سره مقابله چې دی نو هغه کړې ده. په څه کې هم چې دی نو موږ کوشش کړې ده چې دی نه وروسته پاتې نه شو. خو که اوس دی دا وایي چې یاره زمونږ په دې قبیله کې یو دا شانتې کس هم شته دی چې هغه باندې د اسمان نه وحي راځي، د اسمان نه هغه باندې قرآن نازلېږي، انو په دې کې چې دی نو موږ ورسره مقابله نه شو کولی. په دې کې به موږ وروسته راشو، داسې کس به موږ د کوم ځای نه را پیدا کوو. په دې کې به ورسره نو د خپل د ضد او د عناد د وجې نه ابو جهل چې دی نو هغه د ایمان نه رستو. دې د وجې نه نبی علیه السلام سره دشمني وه چې د دې دا قبیله زموږ د قبیلې نه مخکې شوه یا دا شان. کني خو پوهېدو چې نبی علیه السلام په حق باندې دی، خو پوهېدو د قرآن پاک تلاوت چې دی نو اورېدلی و، لیکن خبره دا ده چې په قسمت کې هدایت نو، ایمان نو محرومه شو. بهرحال په دې آیتونو کې چې کومه خبره ده نو هغه دا ده چې دی سره بل څه بانه نه وه، قسمه قسم الزامات دی لګولي دي د قرآن په حوالې سره، خو دی یو بله خبره راټینګه کړه. یو چې عجمي غلام راغلی و عجمونه، نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړی او نبی علیہ السلام سره کېناستو، نبی علیہ السلام به هغه سره کېناستو، د هغه له به دعوت ورکو، تعلیم قرآن پاک به ورته ښودلو. نو وایي دی چې دی نو دا الزام ولګولو چې ها دا دوره ښه کلام نبی علیہ السلام خو چېرته سبق نو ویلی، نبی علیہ السلام دنیوي تعلیم نو کړی، او دا دوره ښکلی کلام چې د نبی علیہ السلام په ژبه باندې جاری دی نو دا د دې یا جمی غلام نه زده کوي. هسې اوس لږ غونډه د عقل نم کار اخیستل پکار دي که نه، لږ غونډه عقل نم کار اخیستل پکار دي. اوس تاسو زموږ او ستاسو پښتو ژبه ده، د پښتو زموږ او ستاسو ژبه ده، نو د یو بل ژبې والا کس موږ له په پښتو کې تعلیم راکولی شي؟ پښتو خو زموږ خپله ژبه ده. نو قرآن پاک دلته جواب کړی دی چې ګوره خبره دا ده چې دی دا کم کس یادی هغه عجمي دی، دا خو عجمي ژبه ده، او دا قرآن وهذا لسان عربي مبین، دا خو ښکلې عربي ده، صفا واضحه عربي ده. نو دی څنګه وایي چې یاره دا نبی علیہ السلام داغه نه چې دا قرآن پاک زده کړي؟ خو خبره ده چې د ضد او د عناد د وجې نه هغه ځای نه کار پرېښودی، د دې د وجې نه هغه سمه خبره ورته الټا په دې باندې نه پوهېدل چې څه قسم اعتراض وکړو، نو داسې قسم اعتراض هغه یې کړی و. بهرحال په دې آیتونو کې د هغې جواب چې دی نو هغه راغلی دی، ځکه په دې باندې خو ماشوم هم پوهېږي چې دا څنګه کېدی شي چې هغه د بلې ژبې دی او نبی علیہ السلام عربي ژبې والا دی، نو هغه څنګه نبی علیہ السلام ته دوره ښکلی کلام، د بلې ژبې دوره ښکلی کلام وته؟ دا غلطه خبره ده او د دې چې دی نو صفا د عقل نه خلاف خبره ده. بهرحال الله تعالی فرمایي وَلَقَدْ نَعْلَمُ او خامخا په تحقیق سره موږ پوهېږو أَنَّهُمْ يَقُولُونَ چې بېشکه دا کافران وایي إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، بېشکه نبی علیہ السلام ته ښیي دا قرآن بشر، یو بشر، یو سړی، یو عام غلام. لسان الذي يلحدون إليه، لسان الذي اغجبا يلحدون إليه چې دی هغې ته نسبت کوي عجمي، عجمي دا هغه عجمي ژبه ده. وهذا لسان عربي مبين، او دا ژبه چې دا د قرآن دا ژبه عربي مبين، ښکاره عربي ده، واضح عربي ده. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، بشک هغه خلق
لا یؤمنون بآیات اللہ چې دا اللہ تعالیٰ پا آیتونو باندې ایمان نلری، لا یهدیهم اللہ اللہ تعالیٰ غیت لار نخی، ولهم عذاب علیم او دا غید پر دردناک عذاب دے۔ انما یفتر الکذب الذین پیشکت دروغ کو تڑی، پیشکت تڑی الکذب دروغ الذین اغ خلق لا یؤمنون بآیات اللہ چې دا اللہ تعالیٰ پایتونو بانی ایمان نلری، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ہم دغ خلق دروغ جن دی۔ اللہ تعالیٰ دے عمل کو